أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد سورة آل عمران مضمون پہ اعتبار دری حصے ہو اول حصہ کے اثبات توحید و غدر بابنو ہر یو باب کے شپک اہم خبر بیانو لے اول باب کے دعوت توحید و باغی باندے عدلو تخفیف ہو او دفت شبید نصارا و چغیوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے غاری جواب یو کچ دا لفظ دا متشابہاتو ندے بالفرض کا اللہ ابن ویلی خو ابن پا مانا دا محبوب دے نا پا مانا دا زوی باندے یا تعلیم مومنانو تا پوخد ورود دا شبہاتو کے استاد ذکر گئی چھے مال و دولت مدافعات نشی کولے مال و اولاد دا اللہ دا عذابنا بندنشی بچ کولے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم یقیناً آگسان چاہی کفر کرے دے فائدہ بورنگی دینات دی مالنا او ندی اولاد دا عذاب دا اللہ نحس شے او دا آگسانون دی بالند اور دا جہنم کے وسوزی دا جہنم خشاک دے بالندی كداب آل فرعون والذين من قبلهم دابهم كداب آل فرعون حال دائی پسدہ پینات کی پشاند حال فرعونیانو دے سنچ اگئی زدہ پینات کرو باغزد ڈاڑو او خبر انہو مانلی دا موسیٰ علیہ السلام دائیگیو مکسریت زدہ و اناد دے والذین من قبلہم و بشاندہ گسانو چمخید دائینو کذبو بی آیاتنا تکذیب کڑو زمند آیاتنو دا اللہ دا دلائلو اللہ دا آیاتنو تکذیب کڑو فاخذهم اللہ بذنوبهم نونی ولا اللہ غیلا بسبت گناہنو دا غی او اللہ دے سخت عذاب والا بذنوبهم ہوئے اللہ اسی چالا سزا نور گئی اچھدے گناہونا و جرمونا زیاد کی نو اللہ پہ عذاب راولی قل للذین کفروا ستغلبونا وایا گسانو تا چھ کفر اکڑے زردے چھ کمزوری بکڑے شہید تاسو و تحشرونا الى جہنم پورت بکڑے شہید جہنم تا و بیس المحاد او بدا بچونا دا جہنم قد کانا لکمات فی فیاتین التقطا و تاکیق سرات دست تاسو دپارا نخا باغا دو ڈالو کے چھ مخاموش دیو بل سرا دو ڈالی یو ڈالواد مسلمانانو مومنانو
دویمه ډله وه د کافرو جنگ بدر کې دواړه یو بل ته مخامخ شو فئاتن تقاتلو فی سبیل الله یو ډله وه چې جنگ کو په لاره د الله کې واخرى کافرتن او بله ډله وه کافره یرونهم مثلهم رأی العین لیدل به دی دی نورو لرا خپل دوچند رأی العین مخامخ یرونهم یرون کی فاعل ضمیر چا تراجع دے او هم ضمیر د مفعول چا تراجع دے یرون کی ضمیر د فاعل راجع دے مومنانو تا هم ضمیر راجع دے کافرانو تا نمانا دا یرونهم لیدل باندې مومنانو د کافرانو لا دوچند خپل یا پاکس دې باندې یرونهم لیدل باندې کافرانو د مومنانو لا دوچند خپل کار یو معنا والی لیدل باندې کافرانو مومنانو لا دوچند یا لیدل باندې مومنانو کافرانو له دوچند چې مومنان سورون هغه وی دا کافر زمون په دوم ردی دا څه خیالیدل او کافر چې سورون هغه د مومنان دا څه خیالیدل چې زمون په دوم ردی اوس دلته دا یو بل دوچند لید او سوره انفال سلو سر احتمایات وګورئ نو البته سوئی سوره انفال آیت نمبر 44 سلو سر احتم البته وی یو بلی کم لید وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ کله چې خودل تاسو ته دا کافر کلا چې مخامخ شوي دی سره پستر ګستاسو کې لګ او تاسو یې لږ کارا کړی پستر کو دا غي کې لیاو دی الله امرن کان مفعولا دلته وی یو بل نه کم لید او سوره آل عمران کې وی یو بل دوچن لید اصل کې یو وخت نه دی په یو وخت یو بل دوچن لید په بل وخت یو بل کم لید یو دی اول د جنگ مراد او دویم ځای کې مراد دی اخر د جنگ په اول د جنگ کې یو بل کم لید او په اخر د جنگ کې یو بل دوچن لید اول د جنگ کې یو بل کم لید نو چې سړی د خپل دشمن کم ښکاري نو زړور په ورځي نو زړور په یو بل باندې ورلل چې جنگ ښه دروند وشي او چې جنگ شروع شو نو بیا یو بل دوچن لید چې هر یو زور لګی چې ښه پته ولګي د مؤمنانو او د کافرانو د مؤمنانو د ایمان پته ولګي او د کافرو د کفر پته ولګي چې ښه صحیح جنګ وشي نو اول کې ورته الله یو بل کم ښکاره کړ آخر د جنگ کې ورته یو بل دوچن ښکاره کړ کله اول د فعل مرادي کله آخر د فعل مرادي لکه حدیث کې راځي امني جبريل حين زالت الشمس او بل کې راځي امني جبريل حين صار ظل كل شيء مثله نو اول چې موږ موږ شروع کو جبريل امين ما سره موږ شروع کو نو زوال د نور راغلو او چې موږ موږ ختمو نو نور د چندای ته سورې د چندای ته رسیدل مطلب دا د حدیث دلته اول د جنگ یو بل کم لید چې زغور په یو بل ورشي اخر د جنگ یو ته یو بل د جنگ خارې ده والله يؤيد بنصره من يشاء الله مضبوطی په خپل امداد هغه څوک چې خوښي ده الله ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار
یقینا دې کې د عبرت دپاره د عقلمندو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ شپږمه خبره تزهید من الدنیا او ترغیب الی الاخرت خیسته کړی شوی دی خلکو ته مینه د شهواتي څیزونو شهوات ما تشتهي الانفس زړه چې څه غواړي هغه ورته خیسته ښکاره شوي دي زړه څه غواړي من النساء د ښځو نه هر انسان دا زړه غواړي چې زما واده وي زما ښځه وي والبنین د زامنونه والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة او خزانې د یو د بل له پاسه د سرو زرو د سپینو زرو نه والخیل المسومه وسونه نشاندار والانعام او ډنګر والحرث او فصل دا اووه څیزونه یې ذکر کړل دا شپږ څیزونه یې ذکر کړل دنیا لالچ او د دنیا طمع د دنیا مینا ختمیږي نه هفته کې ورځي نو دا اووه څیزونه یې ذکر کړل یو من النساء دویم والبنین ادریم والقناطر المقنطرة من الذهب څلورم والفضة او پنځم والخیل المسومه شپږم والانعام اوم والحرث هفته کې ورځي دا ورځې په اووه کې لري نن ښځه کومه نن بچی نشته زیغه وشي نن کالی او پتری جوړوم ښځېله نن اورېږه څاروي ادمه پای نشته او نن اورېږه فصل نشته دنیا دا ورځې وې په دې اووه کې لري او دین ته اوزګار نه شوې ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکره د ژوند دنیا والله عنده حسن المآب او الله چې د څخه د ښایسته ځای نو د الله هغه ښایسته ځای چې درله جوړ کړی دی هغه ولې نه غواړې قل انبئکم بخیر من ذلکم وایا خبر کما تاسو را په غوره باندې دې څیزونو نه دا چې مخکې تېر شو چې کله ښځې دي کله زامن دي او کله خزانې دي او کله یو شی او کله بل شی للذین اتقوا عند ربهم د پاره د هغه کسانو چې ځان ساتلی او په نزد رب دوی باندې د مناهیونه جناتون جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به د لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به وي په دې کې وازواج مطهرات بیبیانې به یې پاکې شوې ورضوان من الله او رضا منتیا به یې د طرفه د الله نه رضوان من الله ورپسې وي کله کله نعمتونه وي او چې د الله رضا نه وي هغه نعمتونه ورته غم شي والله بصیر بالعباد او الله دې لیدونکی په بندګانو باندې د بنده عمل الله تخکاری الذين يقولون بندگان د الله تابعدار هغه کسان دي چې وایي ربنا اننا آمنا ورب زمونږه مونږ ایمان راوړی فاغفر لنا ذنوبنا بخښنه وکړې مونږ ته زمونږ د ګناهونو وقنا عذاب النار او ساتې مونږه د عذاب د اور نه الصابرین والصادقین بندگان د الله هغه صبرناک والصادقین رښتینی والقانتین عاجزي کوونکي الله ته والمنفقین خرج کوونکي مال لرا په لاره د الله کې والمستغفرین بالاسحار او بخښنه غوښتونکي په وخت د سبا کې چې د الله نه معافي غواړي دا د الله تابعدار بنیان دي سهار په سبا پاڅېدلي
او دا اللہ نا معافی واری دانا چر پروتی نور خطوط نمک کی نرا پاسی والمستغفرین بالاسحار او بخنا بختون کی پوخت سبا کی اول باب ختم شو پائے گی اشفاق خبریں ذکر کرے ہو رہی نن انشاءاللہ یکم تاریخ دے او زمانگا ماہانہ درس قرآن کم چار یکم باندے زمانگا درس قرآنی ماخام پسے ننم یکم تاریخ دے او ماخام نس پسے با انشاءاللہ درس قرآنی اغیل اللہ مرگر جازی تاسو مر طلباء ټول راشي ماخامنا یو غنټه درس قرآنی مازیګر نه څوک مرګرو کې راغلی بیان کوي نو بیان کوي او بیا ماخام پسې درس قرآنی نو پای کې ټول مرګري شمولیت